کتونکو د دغه پاکستان خوس دا خو یوه کړۍ ده، نه یوازې دغه چې په جنډه باندې خرچه کړې ده، په حجره باندې خرچه کړې ده، بلکې د هغه سوچ او ویژن چې کوم دی د علاقې د پرمختګ دپاره دی. نو هغه ماشومان چې زموږ د پلار د نیکه یادونه باڼچخه دا وګوره جي، دا د سکول نه خو ریسس وشي نو هم دلته کې، خو په عام مازدیګر کې وي نو هم دلته کې سجاد خان سجاد مومن چې کوم دی یو سوچ لري، خو د یو میسج ورکوي هغې خلکو ته چې پیسه ورسره شته دی. هغه و چې یاره دا به موږ په بینکونو کې کیرو، په دې به پلازې والو، په دې به چې کوم دی نو خوشرنګي وکړو. نه، پیسه خدای ورکړې ده، خدای دې نصیب کړي، خو د خپلو بچو سره سره چې کوم دی د بل د بچي خیال ساتي. نو موږ به ځو داسې به ته نورې کړۍ ښایو، خو دا باڼې چغ دی او سجاد خان ته موږ وایو چې دا ځای الحمدلله خپل دی، چې نور څیزونه به دله ولګوي، نور پکار دي که نه. ما ته اوس وایه غواړې زه پرې لګولی شم. ښه څه دې خوښ تعلم تعلم خوښ دی، تعلم منظور شبس دی. ښه بل ځل نه چې راځم نو ټال به مې. ښه صحیح ده. داسې وي. ها بالکل هم لګي. نو کتونکو د دغه پروګرام دغه یوه برخه وه، ځو مخکې موږ سره اوس. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې د شیرو ډیرې نه کاټلنګ نه چې کوم دی دې ته وایي لښتې کلي، یو پسمانده کلي. ورن به تاسو زه دغه پسمانده کلي یو نظاره ښیم. دا تاسو وینئ دې خواته سړکونو خال وګورئ، د لارو خال وګورئ، دا وګورئ دي دلته کې د خیرات اهتمام شوی دی او د سجاد مومن یو نامی ګرامي کاروباري شخصیت دی، د هغوی والد صاحب د الله پاک جنتونه ورکړي، د هغوی په اعزاز کې موږ ته هم دعوت راکړی شوی. نو دغه خوړنې کې هم شریکېږو. ورسره نن به تاسو ته د دغې خوړنې سره سره یو داسې نظاره ښایو چې ډېرو کمو خلکو به لیدلې وي. خو تاسو لومړي ګورئ دا باب خیبر دی، او باب خیبر چې کوم دی دا زموږ د پښتنو نښه ده. هغه څه وي د اټک نه خیبره پورې او د خیبر نه چتراله پورې، خو د خیبر نوم به پکې راځي. نو په دې پسمانده کلي کې لاول د خیبر نظاره کومه. نو د دې خیبر دننه چې لاړ شو نو د دې ځای نوم دی پاکستان خوس. نو خو پاکستان خوس زه تاسو ته ښیم نو دا 60,000 فوټ 60,000 فوټ پلیک دی. اوس د دې پلیک به زه تاسو ته نظاره د کوم ځای نه ښیم. ګوره ښه جنډه وي که نه، او جنډه کې چې کوم دی نو اتار راغونډېږي. دا وګوره جي، دا د دې جنډې څه ده. ها خواخوا ګورئ که نه 60,000 فوټ درته زه ښیم که نه. دا جنډه په دې حجره جوړه شوې ده، خو دا د دې جنډۍ څه ده چې دا تلې ده تلې ده او هغه ځای کې ولاړه ده. دې ځای نه تلې ده هلته ولاړه ده. دا سپین رنګ دی پکې، هغه شین رنګ دی پکې، دا تاسو وینئ. سجاد مومن څه سوچ کړو، ولې دا څه کړي دي، دې طرف ته توجه څنګه شوې ده، په دې باندې به خبرې اترې کوو. نو موږ ته دغه اعزاز حاصل دی. موږ د امداد صاحب مننه کوو، ورسره چې کوم دی مولانا باسط صاحب زموږ د شیرپو الساده ټریول والا او دغه شانتې مولا انټرنیشنل د هغوی په تعاون سره چې د هغوی پکې پوره دغه او سجاد چې کوم دی نو یو جانه پېخچان انسان دی، مینهناک انسان دی، د میډیا سره ډېره زیاته مینه ساتي، د میډیا د خلکارانو سره، نه یوازې ما سره بلکې پښتونخوا کې چې څونه وي، ولې چې هغه د پښتون نمایندګي کوي، خو په دوبۍ کې وي، خو په سعودي کې وي، خو په بل ملک کې وي. نو هغه د پښتون د پرمختګ دپاره د هغه د سوچ چې کوم دی مخکې بوتلو دپاره لومبي سټارټ یې د خپل ځان اغوستی دی چې موږ له باب خیبر را کړی دی په دې پسمانده کلي کې، چې دا زموږ د پښتنو نشان ده، د پښتونخوا چې کوم دی نو دا نښه ده. او بیا چې کاټلنګ ته راشي یو سړی وایي زه باب خیبر ګورم نو بلکل راتلی شي. بیا چې کوم دی پاکستان جنډه باندې دا دومره سوچ تاوان
پیسار چا سره ده څنګه یې ولګوله په کومه طریقې لګوي دی په غریب لګوي دی د علاقې په ماشوم لګوي او هم درته دې پروګرام کې ښایو چې ماشومانو لپاره دې څه کوي یا صرف د خپلو بچو فکر دی ورسره صرف اجره ښیي اجرې نورې خلکو هم جوړې کړې دي خو دې اجرې ته چې راځي نو سباوړې چېرې یو داسې سوچ نه دی چې یو خو باب خیبر موږ ته څه به موږ به ځو هغه لنډې کوتل ته کارخانو ته چې باب خیبر ګورو نو موږ ته په کاټلنګ خلکو ته خو دا یو ډېر د غنیمت دی بیا د پاکستان جنډا چې دا زمونږ ملک دی او دا دې ملک کې موږ میش یو دا هغه سړي ته پته لګي یا افغانستان والا ته یا چې کوم دی نو دې وخت کې د یوکراین ذکر به وکړو ورسره چې کوم دی نو داسې فلسطین عراق نو موږ ته بیا هغه ټایم کې د خپل پاکستان یا دا مسافر چې مسافري کوي پیسې ګټي پاکستان ته وروړي هغه چې د پاکستان دغه حکمرانان د دې مل نه اټۍ جوړه کړې ده سټی پکې کوي او بیا ځي خو چېرې دا د همدغه وجه چې زموږ حکمرانان مالدار دي او ملک هم چې کوم دی د غریبۍ طرف ته روان دی نو دغه مسافرو باندې دا ملک آباد دی خو دا به کتونکو سجاد مومن سره هم خبرې اترې کوو ډېر ستر میلمانه راغلي دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو هغوی هم نن دغه پاکستان خوست ته راغلي دي او په دغه پاکستان خوست کې دا ګورئ جي یا به د غني خان په دغه کې چې کوم دی نو منګي ګورې او یا به د سجاد مومن په دغه کې منګي ګورې غني خان ځای ته چې لاړ شي نو هغه ځای کې بیا چې کوم دی نو ورسره ټانګه دا زمونږ روایت دی زمونږ مشران به په دغه ټانګه کې ګرځېدل ولاړه ده منګي چې کوم دی وي د منګي غاړه مې شنه لمنې سپینه او که نه او ګودر ته چې کوم دی نو زمونږ به خویان دی میان دی دا بتلي ورسره چې کوم دی کتونکو جدید دور راغی د کوترې مشین پکې وګورئ تاسو وینئ ها باربیکو یا خلک څه پخلی کوي نو هغه سیسټم چې کوم دی نو هغه دلته کې دی دا چې کوم دی نو سیکل که نه دا وګورئ جي دا سیکل درته دا وګورئ دا دا د هغه وخت چوڼۍ ده نو بس اصل کې په دې به بیا تپوس کوو ولې چې موږ ما پخواني خلک نه یو نه ښه بیا راځو دې خواته ګورو درته که نه ښایو درته خلکو په کمرو کې لګولې وي او دا نیزه وه ښه باران به نیزه نو دا هغې خو آس باندې به تلم نیزه بازي به پرې کوله نیزه بازي دا زموږ د خپل لیکه دا موږ قلم راکړی خلکو کې د قلم شعور پیدا کړو د ټوپک او دغه خلکو کې د قلم شعور پیدا کړو دا قلم دا باجوړی لینده ده باجوړی موږ میچونه کو تیر کال بونیر موږ ګټلې ده په یو پوینټ باندې مردان نو تیر شوي سیزن اوس په دې سپرلي کې بیا په دې سپرلي کې به دا لوبې بیا وي نو په دې چې کوم دی نو دوی دلته ګیم کوي موهه پې کېږي او موهه پې کېږي او دا چې کوم دی نو دا خاخۍ زموږ چې زموږ په زمیندار زموږ په ګاڼو کې چې کوم دی نو دا دی پل پل چې کوم دی ټانګې پل دا تاسو په ډېر ځایونو کې وینئ راشپیل دی په دې پخوا بوس پې بادول بوس پې بادول راشپیل هلکه وي بوس مه بادوه د پخواني متلې چې کوم دی ګورې دا ډېرې مهمې وي ښه د هر متل شاته یو دغه وي بتاکې هم زموږ نیکه استعمال کړو د اوبو لپاره او دا کوي دغه دی دا پریکټیکلی د دوی نیکه چې کوم دی نو دا استعمال کړي دي دا سیکل زموږ خپل ذاتي سیکل او دا په یو دغه ته موږ روایتي دغه ولچولې دی چې د قدم ټول دا چې کوم دا د ګاڼۍ کې تاسو به وینئ چې کله پور تیار شي او دغه په دې لړګو دا د لیړې پل دی دا د لیړې پل دی او دې ته څه وایي مانج دا پریکټیکلی دا بل چې تاسو دا ټول سولر سیستم لګېدلی دی موږ دلته زیات واپډې بجلي نه استعمال کړې ټوله سولر یې لګېدلي دي دلته به ټوله هر وخت رڼا وي هر وخت به رڼا وي سولر سیستم دی ښه دا کتونکي دا څه موږ د حجرې د دیوال پر ښایو ښه موږ د دې مرغو لپاره خوراک ته ایښودی هلته مې ایښودی مېلمانه دي چې دلته مې راوړی دی هغې ته دا وګورئ څومره چې دا بار مرغۍ دي دلته کې څومره مرغۍ دي د هغې دپاره خوراک چې کوم دی نو دا سټینډ چې کوم دی په دې موخې میچ کېږي نو دلته د موخې لپاره دغه ګزار کېږي او دې ځای کې د هغې دلته باره نښه ایښودي هغه بیا ولي چونکې په دا چې نوغ علاقو کې کوم کېږي بونیر دی ثوابۍ ده مردان دی نو هغوی دا ارضي ته ور جوړ کړي د کاڼي نه موږ چونکې دا یو نوي طرز باندې یو کوم پرمننټ جوړ کړو او یو نوی ډیزاین مو ورکړو په ښه طریقې سره صحیح دی دا سولر سیسټم دی ټول ښه دا ټول سولر سیسټم دی
کتونکو موږ هم په دغه پاکستان خوست کې یو او دا د پاکستان خوست نظاره ده حقیقت دا دی موږ پکې د خپلو مشرانو دا یادونه ولیکو په 2 شپوټ فاصله کې ښه د موخې لوبه چې کومه ده دا 2 شپوټه دا دې ځای کې کس ولاړ دغه لیندۍ چې کومه ده دا موخې لګولې وي اصول دا چې دا 2 شپوټه فاصله کې ولې او د دې هایټ 10 فوټه دی 10 فوټه هایټ او 2 شپوټه فاصله باندې دا گزار کیږي صحیح ده 2 شپوټه دلته کې چې څومره مېلمانه راځي که نه هغوی خپل بوټي نالکوي لکه نو عاطف خان هم منسټر صاحب راغلی هغوی هم لګولي زموږ ایم پي ای صاحب د دیر والا چې کوم امپیاګان دي کوم مېلمانه بار نه راځي هغوی بوټي ولګي نه موږ سره هغوی صحیح نومونه لیکلي دا بالکل دا هم درته ښیم کتونکو لکه پاکستان خو یادګار بوړي ماضي لکه خلک وایي که نه ماضي به نه رہے نو زموږ ماضي زموږ پلار نیکه چې څه کړي دي کم سخت دی دا وګورئ عاطف خان چې کوم منسټر دی دلته یې بوټي کرلی دي او دا دی توفیل انجم صاحب بوټي کرلی دي نو دا بوټي دا د دې منسټرانو ته وایم چې دا واحد بوټي به چې دا به ستاسو محفوظ وي ځکه چې په لارو کوڅو کې هم کرلي صرف تصویرانو د ښه ده پورې نو هغه به چې کوم دی نو اوچ شو بیا اوچ شو ها دا کتونکو دلته کې چې دا کوم بوټي کرل شوي ډاکټر محمد ایوب روز ډي جي هیل چې کوم دی خیبر پښتونخوا دا هغوی چې کوم دی نو دا دلته کې بوټي کرلی دي دا دی ملک لیاقت علي ډیرک چیرمین چې کوم دی وزیر دا هغې چې کوم دی نو دلته کې دا بوټي کرلی دي زه به دننه به ته نوره نظاره ښیو زموږ د پاکستان چې کوم قومي فول دی چمبیلي دا موږ چمبیلي کړلی دی او دا چې دا جي زموږ د پاکستان قومي فول چې کوم دی ګل چمبیلي ګل دا دی اورې د دې سره سره چې موږ سره پاکستان چې کوم قومي درخت دی که نه چې کوم ورته وایي دیار هغه موږ لاندې کړی دی دې کې موږ هغه بوټي زیات لګوو چې کوم د پاکستان قومي دغه دی د پاکستان سره تعلق دی او پاکستان چې کوم قومي میوه ده عام دی نو هغه هم پکې موږ نال کوو صحیح ده بس په مزه مزه لا دې کې کار روان دی صحیح ده ها کتونکو زموږ سره اوسئ مخکې ځو نور څه درته ښایو کتونکو پاکستان خوست دننه رالو هغه برنډه درته ښایو دا وګورئ دا تاسو په دې دغه چې وینئ راشي سجاد صاحب دا راته دې راته لږه دغه وکړه دا به موږ په دې فلمونو کې ګورو پخواني فلمونه چې وي هغې کې دا ګورو ښه تاسو وګورئ په خلاص باندې دا کوم ټوپک چې دی دا زموږ د نیکو چالیس ټوپک ورته موږ وایو او دې په دا پنډزې وایي دا زموږ د والد صاحب او دا نور چې کوم دا تورې دي دا زموږ د خپل کلي د دې ورونو کې موجود وي موږ راغونډې کړي دغه هیلمټ شو دا هیلمټ دا موږ ته افغانستان نه ګټ شوي ښه دې بل ته څه وایي هغې ته هیلمټ وایي او دا ته ډال وایي ډالان زموږ یو ځای قالین دي کوم زغرې لپاره پرېښودی دی هغه پکې لګوو کتونکو دننه د کمره ښایو سجاد صاحب وایي چې دا د پښتنو په دغه کې چې رباب نه وي که نه نو هغه حجره چې کومه ده نیمګړې نیمګړې وي دا د هغه خلک ور چې د رباب ذکر کوي نو دا د پښتون شناخت دی بیا د مسافر چې کوم دی نو اکثر داسې په ځمکه باندې مونږ وینو خو زمونږ چې پخوا به کومې ډیرې وي یا داسې ناستې په حجره کې نو دا هغه متکې لګېدلې دي او په دلته کې سړی ناست دي دا تاسو وینئ چې هغه ټول سیسټم دی ضرورته بله کمره ده ښایو دې کې ته زه یو خبره مخکې بوتله غواړم چونکې دا زموږ د پښتونخوا د پښتنو یو حجره که موږ په دې حجره کې دننه بله حجره جوړه کړې ده دا د پښتنو دپاره ناسته سیټ اپ دی تاسو به لاندې لاړ شئ که موږ سره عربیک سیټینګ دغه دی لکه مجلس دی د عربیانو دپاره تاسو که دا په دیوال باندې وګورئ علي خان نه نو دا موږ چې بمبورت ته لاړ شو کیلاش قبیلې ته هماسته چې کوم کس کار کوي دا هم د کیلاش دی نو دوی موږ ته هلته کې موږ ته دا ښارونه راواچي غاړې ته د عزت په توګه باندې نو هغه موږ ته سمبال کړي دي دلته مو راوړي محفوظ کړي مو دي او د خلکو ته ښوده غواړو چې دا کیلاش هم زموږ د پښتونخوا حصه ده او د هغه ځای قبایل او د هغه ځای خلکو چې کوم رسم رواج دی موږ دلته ښودلی دی تاسو زبردست کتونکو زه یو زنانه په دې سوشل میډیا ګورم د دې کیلاش ډېره زیاته نمایندګي کوي او د هغې نه موږ ډېر څه زده کړل موږ کیلاش چې کوم دی په دغه سوشل میډیا باندې کیلاش کې د سره کیلاشا کی خبر هم کولی شي موږ سره اوس کیلاشي آپ کیلاشی میں سمجھاؤ اس کو اپنی بھاشا میں کلاش میں وہ چترالی میں چترالی میں سمجھو یہ هيا هاش شناري كي شمانو هيا هاش بوي كي اس لوت روي كي ده هاني هاش بوي كي اس خاص مهمانو ته ورو اس كوني مطلب تو گورنینی اس مشاورنا دیکھو باقی عام نافری ہوتے دو اس کو نہیں ہو دیکھو اس خاص نافری مطلب لوٹ نافری کی ہائی مطلب خصوصی مہمان مطلب علاقوں جام اس پوشات ہوتے ہیں ساتھ دورا کی بات ہوتے عزت کو نہیں ہیرو جین اور تو گلو نہیں تو تے شلی احترام کو نہیں آتے جہاں اس پہ علاقہ
بومبره ته وادي بومبره کلاش صحیح سجاد خان سره څومره وخت شو سجاد سره ما 15 میاشت شو 15 میاشتې خوشحاله خوشحال دی ها ډېر څه دوی دلته کې ها د حجره کې د څو لیدل مطلب پښتو لک پښتو لیکه مده د پښتو د سیزده کړل ها لگ لگ راضی کنه زموږ د پښتو تاریخ ته وکړه اردو بس صحیح پہ ادھر آ کے اور بہت اچھا بندہ ہے سجاد محمد زبردست مېلمنو وتاګ نه ها. ګش پیډی دی واځي واکې سړی کوه کتونکو دا اصل کې دا خبره ده چې دې حجرې ته راشي د اکیډمي ده دا وجم پنجاب سره دا نام کوی دا پښتونخوا شو دی پنجاب ها اوس موږ د پښتونخوا نه چې کوم دی پنجاب ته پاکستان خو اوس دی که نه دلته کې دا ګوره چې موږ اکثر چې کوم دی نو شهباز شریف ذکر به وکړو یا به نواز شریف ذکر وکړو یا چودھری شجاعت یا بل چې کوم دی نو عمران خان صاحب تللی و چودھری شجاعت سره ناست و بیمار پرسي خو بانه وه خو د حکومت خبرې دي په هر حال داسې کرسۍ دا لیدلې وې دا پاکستان خو زموږ په ټي وي چې څه لیدلي وو نو هغه د سره موږ شریکو چې دلته په پاکستان خوست کې هم دغه میلاویږي موږ درته نن پریکټیکلي ارزده ښایو سایز لکټ پنجاب له موږ ځکه لغور کړی او تاسو بیا خواته بل دغه ته موضوع خیر پنجاب بس زموږ مشر ورور داسې هم غټ او دی هغه بس هم خیال ساتي سجاد خان هم خیال ساتلی دی نو هغوی خو چې خیال یې نه ساتي بیا زموږ خیال نه ساتي نو موږ هغوی ته وایو چې ګورې موږ ستاسو خو پوره خیال ساتو ښه دا خال دی صحیح دا وګورئ جي کتونکو دا ستاسو د وړاندې او باره چې کوم دی نو په دې باندې پاکستان پلین هغه موږ تاسو ته وښودو بیا هم درته ښایو او دا وګورئ جي سجاد خان چې کوم دی نو باقاعده سجاد مومند سجاد مومند سره به زموږ مرکه کېږي خبرې اترې به کوو نو دا وګورئ جي دلته کې تصویر لګېدلی دی د موضوع لاندې ورته ها دا د حجرې کې ښه دا وګورئ چې مېلمه تاسو دلته کې ملاویږي دلته کې کتونکو بس خپله ځان نه څه خوښوي مېلمه راغلل په کور بوج لري کسوي په خپله د خپلې بوجې ځان نه څه خوښوي او دغه دا کچن په دې حجره کې چې کوم دی نو هغه خو تاسو ته وړاندې دی هر څه په دغه حجره دننه تاسو ته میلاویږي راتلی شي ښه دا لاس د بزرګ زین دي دا د لاس او د لاس د وچولو لاس ایخان لاس وګورئ لاس وچوي نه بدلنه دغه باندې وي بالکل تاسو چې پیسې د یا کوم ټل ته ځئ د هغې هغه سیسټم چې کوم دی نو هغه ټول دلته کې تیار دی کتونکو موږ په لومړي ځل وینو مو تاسو سره هم شریک یو دغه په سادګۍ سره او پریکټیکلي نو لاندې ځو تاهنه هم ښایو که نه موږ سره اوسئ ښه کتونکو پاکستان خو اوس کې اوس لاندې ځو او بل دا ده چې زه پاکستانی یم خبره کېږي که نه څوک وایي زه دې کې یم څوک وایي زه دې کې یم نو دې کې هم تاسو وایي د هرې پارټۍ نه حق نه چې زه ووایي چې نه سجاد مومند چې کوم دی نو د دې پارټۍ سره دی یا دې پارټۍ سره دی او چې یو پارټۍ سره نو بیا موږ په هغه ایمیل باندې خبرې اترې کولې ها کټونه د کټ ناسته ګوروي چې په دې سټ کې درد راشي نو دنیا ډاکټرانو پسې ګرځي خو زموږ مشران څه وایي په دې کټ لنګه باندې به دا سر کېږدي او داسې دی واړه راواړه دا بوټ نه دي د دې بوټ کې چې کوم دی نو ډېرې بیمارو خلک لري دا تاسو ته پته ده نو دا ولري د سجاد مومند لاندې حال دی ولې جلسه هم پکې کېږي او په کټونو کې ناسته ده او مېلمانه چې کوم دی نو په سلونو مېلمانه په یو ټیم باندې دلته یو ماشوم دی دا په ګوتو باندې پرنټ مې کړی دی تاسو دا هم ښودلی شئ دې کې یو ماشوم چې کوم دی نو دا تصویر په ګوتو جوړ کړی دی ښه دا تاسو وینئ جي کتونکو دا وګورئ دا چې ایسي ورته لګېدلی دی باقاعده او دا د سعودي والا دلته ګورئ د سپین امبیسۍ خلک راغلي دي بل کوم هالینډ والا راغلي دي ښه بیا لایبرري ده پکې دا وګورئ چې دلته کې ناسته یاره سجاد صاحب زه وایم چې دلته سره لږې خبرې وکړم هماخوا زمونږ هم د بهر ملک خاص هم زمونږ خوښ دی خو بس څوک دا ده چې دا نقشه ده پنجاب بلوچستان سندھ کے پی او دغه شانتې ګلګي ته ها او جي دا چې دا لایبرري ده که دا لایبرري ده دا موږ د پښتنو هغه نمایندګي کوو دلته بیا موږ